والصلاة والسلام على قائد المجاهدين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. وأيضا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: العلم إمام والعمل تابعه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. وبعد، پدې ویاړم او افتخار کوم چې په چمن کې د شته جیدو علماو په ځانګړې توګه د شیخ القرآن والحدیث علامه عصر فرزند او جانشین او همدارنګه په چمن کې د شته اقوامو لخوا متعددو جلسو ته دعوت شوی او په دې ویاړم چې د نورو علماو ترڅنګ په داسې یو منور او علمي محفل کې ګډون کوم. خپل ځان لپاره په دې مجالسو کې ګډون د خپل سعادت او د خپل د نیکبختي لویه ذریعه او لوی سبب ګڼم. الله رب العزت دې تاسې ټول هم نیکبخته وګرځوي. درنو حاضرین، تاریخ دا ثابته کړې چې په کومه ټولنه کې مدارس او علما آباد وي او د هغې ټولنې وګړي د مدارسو او د خپلو علماو په خدمت کې بوخت وي، د هغې ټولنې شته ولس په ایمانی او په جهادي او د دې ترڅنګ د توحید په عقیده باندې سمبال وي. او په کومه ټولنه کې چې د هغې ټولنې وګړي مدارسو سره، خپلو علماو سره، خپلو طالبانو سره د بې علاقګۍ څرګندونه کوي، هلته بیا ایماني جذبه وي، هلته نه جهادي جذبه وي، او د هغې ټولنې وګړي بیا د عزت او د غیرت ولس هم نشي. د چمن شته ولسه په دې باندې وویاړئ، په دې باندې افتخار وکړئ چې د مدارسو په خدمت کې مو خپل ژوند وقف کړی، د خپلو علماو ترڅنګ ولاړ یاست او د خپلو مدارسو او د خپلو علماو مادي او معنوي مرستو ته مو دنګلي دي. زه ستاسو لپاره ستاسو همدردي علماو سره ستاسو سعادت او ستاسو نیکبختي ګڼم. زه غواړم په یوې موضوع باندې څو لنډې خبرې در سره ولرم.
هغه د علم لومړیتوب دی په عمل باندې. په شرعي ډګر کې او په اسلامي ډګر کې د مهمو لومړیتوبونو څخه یو هم د علم اولویت او برتري ده په عمل باندې. دا ځکه چې علم اولویت لري. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي العلم امام، علم امام دی، والعمل تابع، عمل د هغه تابع او د هغه مقتدی دی. د احادیثو استادان دلته ناست، د احادیثو فارغین هم دلته ناست. امام بخاری رحمه الله په خپل صحیح البخاری کې د کتاب العلم تر عنوان لاندې یو باب ایښی. هلته لیک العلم قبل القول والعمل. امام بخاری رحمه الله د کتاب العلم تر عنوان لاندې یو باب ایښی العلم قبل القول والعمل. محدثین دلته ناست، د دوی د نظر لاندې به انشاءالله فتح الباری په مکمله توګه تیر وي. همدارنګه د علامه بدرالدین عیني عمدة القاری به مطالعه کړی وي. نو علامه بدرالدین عیني او حافظ ابن حجر عسقلانی په فتح الباری کې لیکي چې د دې مطلب دا دی چې علم د قول او عمل د صحت لپاره اساسي شرط. د همدغه باب لاندې عمدة القاری او فتح الباری مطالعه کړه. نو د علم څخه پرته قول او عمل هیڅ اعتبار نه لري. نو همدغه مدرسې دي چې اساس، تهداب او بنسټ د درنو شیوخو او علماو لخوا ایښل شوی د دې لپاره چې ستاسو اولادونه په قرآني او نبوي علومو سمبال کړي تر څو د هغوی اعمال د اعتبار وړ وګرځي. او د چمن غیرتي او دروند ولس نه مننه کوم چې د خپلو علماو تر څنګ درېدلي دي او د خپلو مدارسو پوره مرسته او همدردي یې کړې. نو ځکه نبی کریم صلی الله علیه وسلم په مکې مکرمه کې په پټه په دار ارقم کې د مدرسې تهداب ږدي. صحابه کرام رضوان الله تعالی علیهم اجمعین په پټه رسول اکرم صلی الله علیه وسلم ته راځي. رسول الله یې په قرآني او نبوي علومو سمبالوي. دا د دې لپاره چې العلم امام والعمل تابع، د دې لپاره چې علم امام دی، عمل مقتدي دی. چې په قرآني علومو سمبالش، په نبوي علومو سمبالش، عمل د اعتبار وړ ګرځي. او کله چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د مکې مکرمې نه هجرت کوي مدینې منورې ته، هلته د مسجد نبوي تر څنګ د صفې په نامه باندې د مدرسې تهداب ږدي. درنو حاجي صاحبانو به لیدلی په هغې مدرسه کې اکثر فقرا، مساکین او بېوزله صحابه کرام دي چې د محمد رسول الله تر مخه کینی، ځان په قرآني او په نبوي علومو سمبالوي. دا د دې لپاره چې العلم امام. الحمدلله دلته د احادیثو استادان ناست دي او دلته د احادیثو طالبان ناست. تاسو ډیر نیکبخته یاست چې داسې مدرسو کې درسونه وایي چې 3 وخته ډوډۍ مو په وخت در رسیږي.
د خوب بستره مو شته، په ګرمي کې د یخ اسباب او وسایل لرئ او په یخني کې د ګرمي اسباب او وسایل لرئ. د صفې په طالبانو کې یو طالب سیدنا ابو هریره رضی الله تعالی عنه دی. هغه وایي زه د رسول الله شاګرد وم، د رسول الله د احادیثو طالب وم. یوه ورځ ولږې په ما باندې دومره غلبه وکړه چې لاړم پر لاره کېناستلم، د خپل ځای نه خوځېدلی نه شم، یعنې ولږې را باندې دومره غلبه کوله چې بېهوشه به په ځمکه باندې پرېوتلم. امیر المؤمنین سیدنا ابابکر صدیق راغی، د یو قرآني آیت پوښتنه مې ترې وکړه، هغه راته ځواب راکړه. زما هدف دا و چې ابابکر به زما د ولږې احساس وکړي، ما به ځان سره بوځي، څه خواړه به راکړي. هغه قرآني آیت او مسله باندې زه پوهېدلم، خو ابوبکر ځواب راکړه. له دې نه وروسته امیر المؤمنین سیدنا عمر فاروق راغی، د هغه نه مې پوښتنه وکړه، هغه هم ځواب راکړه. پوه نه شه زما په ولږه. په پای کې فخر موجودات سرور کائنات محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم راغی. هغه چې راغی راته ویلي ابو هریره ولږې دې ته اړ ایستې چې راغلې پر لاره کېناستلې. ما ورته ویلې هو. نو محمد رسول الله له لاسه ونیولم چې راځه. رسول الله صلی الله علیه وسلم ځان سره خپل کور ته بوتلم، د خوراک د شي پلټنه یې وکړه، خو د محمد رسول الله په کور کې څه نه وو چې ما ته یې راویځي وخورم. طالبه تا ته چې 3 وخته ډوډۍ په وخت در رسیږي، که ته په خپلو درسونو کې هڅان نه یې، د قرآن او د سنتو خادم ونه ګرځې، جواب به دې د حشر په ورځ الله رب العزت ته ډېر سخت. ما سره زما د وړې دورې ملګری مولوي صاحب محمد موسی ناست دی. زه چې کله هلته د وړې دورې دپاره لاړم، د هغه نه مخکې ما غفور او صدرا ولوستله. انشاءالله مولوي صاحب ته به معلوم وي، ما د نن نه 20 کاله مخکې په صدرا باندې شرحه لیکلې، تر اثبات در حیولا پورې بدر و دجال په نامه باندې. 1 ساعت 20 دقیقې ما پیاده مزل کوه مدرسې ته راتلم. او زمونږ سره یو کوچنی طالب و چې زیره یا وظیفه به یې راته ټولوله، چې د مدرسې نه به 2 بجې ورسېدلو، هغه به په کوڅه کې ماشومانو سره لوبې کولې، د خوراک لپاره به څه نه وږي به کېناست. نو ابو هریره رسول الله ځان سره کور ته بیایي، د خوراک لپاره څه نشته. په همدغه وخت کې د یو انصاري کور نه په یو لوښي کې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته شودې په هدیه کې راسي. هغه شودې وپوی چې راځي، ابو هریره ته پیغمبر علیه السلام وایي چې لاړ شه د صفې ټول طالبان راوله. ابو هریره وایي چې پیغمبر علیه السلام دا خبره وکړه، په زړه کې مې ټکه شوه چې دا خو یوازې زما لپاره نه بس کېږي. هلته 80 طالبان دي، هغه هم ټول وږي، زما نه بدتر دا به چاته ورسي. خو د رسول الله صلی الله علیه وسلم د امر تعمیل وورغله. د صفې طالبان مې راوستل، ټول کېناستل. پیغمبر علیه السلام هغه شیدې ما ته په لاس کې راکړې چې ابو هریره دا په طالبانو باندې وڅښه. بیا خفه شوم چې زه خو ساقي یم، نو زما وار خو په آخر کې دی، ما ته به هېڅ شی پاتې نه شي. یو طالب ته یو صحابي ته مې شیدې ورکولې، ټول ماړه شو. زما نمبر راورسېد، رسول الله راته یې وڅښه، ومې څښلې، بیا یې راته ویلې، بیا یې راته ویلې، په پای کې مې ورته ویلې چې یا رسول الله نور ځای نشته دی، موړ شو. هغوی د احادیثو طالبان ول، هغوی د قرآني علومو طالبان ول، تاسو هم د احادیثو طالبان یاست. د هغوی په خدمتونو، د هغوی په فقاهت،
د هغوی د احادیثو په روایتولو باندې نن د امت اسلام هر مسلمان ویاړي او افتخار کوي. داسې کس به نه وي چې د هغه د ابو هریره رضی الله تعالی عنه نوم یاد نه وي. د قرآن او د سنتو داسې خدمتګار شئ چې په ټولنه کې د ټولنې د مسلمانانو لپاره الګو او نمونه وګرځي. بیرته راګرځم اصل هدف. امام بخاري وایي العلم قبل القول والعمل. امام بخاري استدلال کوي په ځینې قرآني آیتونو او د رسول الله صلی الله علیه وسلم په صحیح احادیثو باندې. د آیتونو په سلسله کې امام بخاري رحمه الله د سورة محمد په 19 آیت باندې استدلال کوي. هلته الله فرمایي فاعلم انه لا اله الا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنین والمؤمنات. په همدغه آیت کې ګورو چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته د توحید علم یا د توحید علم په هکله له ټولو څخه مخکې امر شوی. فاعلم انه لا اله الا الله. ای پیغمبره په دې باندې پوه شه چې د الله رب العزت نه پرته بل څوک معبود یا د عبادت لایق نشته. بیا په دویم پړاو کې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته د استغفار او د بخښنې غوښتلو حکم شوی چې د علم څخه وروسته د عمل یوه بیلګه ده. نو ځکه محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د توحید په عقیده سنبالو او نور توحید ته راغلی. الله ورته وایي فاعلم انه لا اله الا الله. د توحید په عقیده سنبال دی. د دې نه وروسته ورته د استغفار او د بخښنې حکم کوي چې د علم څخه وروسته د عمل یوه بیلګه ده. رسول الله هم خلک توحید ته راولي او په دې لاره کې رسول الله صلی الله علیه وسلم خوارۍ ګاللي، سختي یې ګاللي، تعذیبونه یې ګاللي، خو خپل ثبات او استقامت محمد رسول الله کله هم د لاسه نه دی ورکړی. د مسند احمد حدیث دی. راوی د حدیث انس ابن مالک رضی الله تعالی عنه دی. هغه فرمایي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي یا به رسول الله ویل د الله په لاره کې چې ما څومره تکلیفونه او زورونې ګاللې دي دومره بیا بل هیڅوک نه دي زورول شي. په ما داسې وخت راغلی چې دېرش ورځې به پرله پسې ما او بلال سره د یو ژوندي انسان د خوراک څیز نه و مګر دومره څیز چې هغه به د بلال په تخرق کې پټېده. دا زموږ د پیغمبر فخر موجودات محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ژوند. موږ ته خو 3 وخته ډوډۍ رارسي. الحمدلله سپین صادرونه سپین باچونه هم پیچ. مولوي صاحب موږ سره په وړه دوره کې و. هلته چې کله زموږ دستاربندي شروع شوه زموږ استاز ټولو طالبانو ته ویلي و چې ځان سره به یوه لنګوټه راوړئ چې زه یې درته وتړم. زما داسې ورځ وه چې ما لنګوټه هم نه درلوده، توان مې هم نه درلوده چې واخلم. دغسې استاز ته ورغلم. استاد د خپل سر نه پاچ راس کړی زما په سر یې تړلی. نن دې مور په خدمت کې ولاړه، پلار دې په خدمت کې ولاړ. په نبوي احادیثو باندې سنبال شوې، تا نه د خدمت هیله کېږي. مسؤلیت دې په فراغت نه خلاصه کېږي. ستا د مسؤلیتونو لړۍ د نن نه وروسته شروع شوه. زموږ یو ملګری و هغه به ګپه کوله وایي د چا چې واده یي د هغه په غاړه کې چې هارونه اچوي هغه دې نه خوشحالېږي. یو هار چې ورته اچوي وایي دا به اوړه راوړي، بل هار چې ورته اچوي دا به غوړي راوړي،
بل هر چې ورته اچوي وایي دا به بوره راوړي، بل هر چې ورته اچوي دا به مالګه او تیل راوړي. نو ستاسو مسؤلیتونو لړۍ له نن نه شروع کیږي. دا ملت، دا ولس او مسلمان ستاسو نه د خدمت او د دین د خدمت هیله لري. که مو وکړه ډېره ښه، کنې د دې ولس په سترګو کې به تاسې خاورې اچولي. همدارنګه د طبراني حدیث عبدالله بن جعفر رضی الله تعالی عنه وایي د ابو طالب لمړینې وروسته یوه ورځ نبی کریم صلی الله علیه وسلم له کوره راووت. کله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم له کوره راووت نو یو بدبخته قریشي په لار کې ورته ولاړ و. رسول الله صلی الله علیه وسلم چې راورسېده هغه بدبخته قریشي د رسول الله مخ ته خاورې وروشي. رسول الله صلی الله علیه وسلم بیرته کور ته ستون شو. لور یې چې د پلار حال ولید ورته رامنډه یې کړه، د خپل پلار جان مبارک مخې پاک او رسول الله د خپل پلار ته په ژړا شو. د رسول الله مخ دوړو نیولی، لور یې ورته راځي خاورې له مخه ورته پاکوي، خپل پلار جان ته ژاړي. رسول الله خپلې لور ته څه وایي؟ لور جانې مه ژاړه، الله تعالی به ضرور ستا د پلار ساتنه او ستا د پلار مرسته کوي. بیا رسول الله وفرمیل ابو طالب چې ژوندی و قریشو به دومره بد راسره نه کول، خو ښکاري چې اوس یې راته مټې رانغښتي. د توحید بیانول ستا دنده ده، د شرک، بدعات، خرافاتو او مزخرفاتو په وړاندې مبارزه ستا دنده ده. د امام ابو حنیفه رحمه الله د سپېڅلې عقیدې بیانول چې د امام ابو حنیفه رحمه الله د عقیدې اصلي ترجمانان د دارالعلوم دیوبند اکابرین دي، دا ستا دنده ده. زه د یو کتاب ادرس درکوم، په 900 صفحو کې دی چې دلته به پیدا کیږي یا به نه پیدا کیږي. په نامه د عقیدة الحنفیه فی تشریح عقاید فقیه ملت المحمدیه. اوچتو احناف علماو لیکلی د امام ابو حنیفه رحمه الله ټول عقاید پکې تشریح شوي. خو په تاسف سره باید ووایم چې ځنې بېخبرو د مذهب نه، ځنې بېخبرو د امام ابو حنیفه د سپېڅلې عقیدې نه رواج راټول کړه، دود یې راټول کړه او هغه یې امام ابو حنیفه رحمه الله ته منسوب. همدا وجه ده چې د غیر مقلدینو یا د سلفیانو د انتقاد ګوتې موږ ته نیول کېږي. همدارنګه د بخاري حدیث راوی د حدیث حضرت عروه ابن زبیر رضی الله تعالی عنه. عروه ابن زبیر وایي له ابن عاص نه مې پوښتنه وکړه چې مشرکانو رسول الله صلی الله علیه وسلم ته تر ټولو ډیر تکلیف کله رسولی و؟ راته وویل یوه ورځ رسول الله صلی الله علیه وسلم د کعبې تر څنګ لمونځ کوي چې عقبه ابن ابي معیط راغی او ناڅاپه د رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارکې غاړې ته څادر ور واچو او نبی کریم صلی الله علیه وسلم یې زموږ په اصطلاح باندې خفه کړ، سا یې ورته وویل.
امیر المؤمنین سیدنا ابابکر صدیق راغی عقبه ابن ابي معيط لرې ګزار که او ورته وویلې اتقتلون رجلا ان یقول ربي الله وقد جاءکم بالبینات من ربکم. آیا تاسو هغه کس وژنئ چې هغه وایي ربي الله، هغه کس وژنئ چې هغه وایي توحید مې عقیده ده، هغه کس وژنئ چې هغه وایي د بدعت نه، د شرک نه، د مزخرفاتو نه زه کرکه لرم؟ تاسو د انبیاو علیهم الصلاة والسلام ورثه یاست. د دین په خپرولو کې چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم سختی ګاللې ګالې وي. زما خو خپل رب سره دا وعده ده او ستاسو دا مجموعه دې په دنیا او په آخرت کې الله شاهد دی چې یو قطره وینه مې والله بالله تعالی که خپل هدف نه وسته. دا زما عقیده ده، دا زما مسلک دی او حنفیت او دیوبندیت باندې زما ویاړ او افتخار دی. د باطل په وړاندې د غره په شان ودرېږئ. غره سره که یو څوک سر جنګوي خو خپل سر ماته یې وینې ترې روانېږي. موږ سره که د الله مرسته نه وای او ستاسو د مسلمانانو دعا نه وای، نن به زه ستاسو تر مخ نه وای درېدلی او دا خبرې به مې درته نه وای کړې. بیرته راځم اصل مطلب ته. همدارنګه امام بخاري رحمه الله د خپل مدعا د ثبوت لپاره استدلال کوي د سورة فاطر په 28 آیت باندې. الله فرمایي انما یخشى الله من عباده العلماء. یقین په الله وکړئ چې کله قرآن کریم تلاوت کوم دې آیت ته راځم ټول بدن مې ریږدي چې الله دا وایي زما په بندګانو کې زما نه ډېر زیات چې ویریږي علما ویریږي. یا الله زما څه حال دی؟ دا آیت ولولئ، سر ښکته کړئ، ځان سره یو سوچ وکړئ. په حقیقت کې دا علم دی چې ویره زیږوي. ګوره هغه علم چې د عمل په لور هڅونه کوي. دلته هم د علم تقدم او لومړیتوب په عمل باندې ساتي. انما یخشى الله من عباده العلماء. په حقیقت کې دا علم دی چې هغه ویره زیږوي. اول علم دی بیا عمل دی. نو ځکه نبی کریم صلی الله علیه وسلم او صحابه کرام په ټولو کې د الله رب العزت نه ډېر زیات ویرېدل. دا ولې؟ دا ځکه چې هغوی د علم په جامه باندې سمبال وویاړئ، افتخار وکړئ چې نن په قرآني علومو او په نبوي علومو باندې سمبال شوئ. ستاسو د استقبال، ستاسو د ښه راغلاست او ستاسو د درنښت لپاره دومره شیوخ او دومره عوام راغلي دي. که د دین د خدمت مصدر ونه ګرځئ، قرآن او سنت لپاره خدمت ونه کړئ، هم به د ملت څخه خجالت یاست او هم الله څخه. ما تېره ورځ د جناب حافظ صاحب په جلسه کې وویلي چې د مدارسو محتممین او مشران دې کیفیت ته په کمیت باندې ترجیح ورکړي. دې ته دې خوشحاله دي چې زه 600 طالبان لرم، زه طالبان لرم، زه 1000 طالبان لرم. دې ته دې وګورئ چې زما په طالبانو کې د څونه د دین د خدمت توقع ده. ما هلته وویلې چې پښتانه وایي چې کاڼي خو ډېر دي، خو په دې کاڼو کې د من پیدا کول دا ستونزمن دي.
عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرمائی یو ځل ابابکر صدیق محمد رسول الله ته وویل یا رسول الله په دې ورځو کې ډېر زیات کمزوری ښکاري وجه څه ده؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم ابوبکر ته فرمایي د قرآن کریم هود، مرسلات، عم یتساءلون او همدارنګه د اذا الشمس کوورت سورتونو زه بوډا کړم او ضعیف کړم. ځکه الله رب العزت فرمایي چې انما یخشى الله من عباده العلماء. دا علم دی چې ډېره زیږوي. نن په همدې علومو باندې سنبال شو. د رسول الله صلی الله علیه وسلم دا احادیث به مو تر مخه تیر شوي یاست. تاسو په ټولنه کې باید خپل ولس لپاره د تقوا نمونه شئ. تاسو په ټولنه کې خپل ولس لپاره باید د اخلاقو الګو شئ. تاسو په ټولنه کې باید خپل ولس لپاره د آدابو او د انسانیت لوړ مثال وګرځئ چې خلک تاسو پسې اقتدا وکړي. داسې نه چې خدای مه کړه دروند ولس ووایي چې هغه پلانکي خو یې زوی مدرسې ته استولی و دا شی شو نو که مې زوی ورته واستوه مدرسې ته دا شی ورته جوړي نو څه یې نه داسې مبارز، داسې مجاهد، داسې داعي د خپل ځان نه جوړ که چې په ټولنه کې د ټولنې هر وګړی دا هیله او ارمان ولري چې ای کاش زما زوی هم همداسې داعي وای، ای کاش چې زما زوی همداسې مجاهد وای، ای کاش چې زما زوی همداسې د قرآن او د سنتو استاد او خدمتګار وای. داسې مبارزین د خپل ځان نه جوړ کړي. که تاسو دا وایئ چې زه څه ووایم خلک خفه نه شي یا پلانی به خفه شي پلانی به خوشحاله شي والله بالله تعالی که خپل هدف ته ورسي. رسول الله فرمایي چا چې د الله خفګان د مخلوق په رضا کې وغوښت هم به الله ترې خفهیي هم به مخلوق ترې خفهیي. خو که چا د الله رضا او خوشحالي د مخلوق په خفګان کې وغوښته هم به مخلوق ترې خوشحالي هم به الله ترې خوشحالي. چې باطل دې لیده لکه سپرې په شان درېږه، چې شرک دې لیده لکه غرې په شان درېږه، چې بدعت او خرافات دې لیده لکه پولادې په شان درېږه. همدارنګه د حاکم حدیث دی. سهل بن سعید رضی الله تعالی عنه فرمایي چې په مدینه منوره کې یو انصاري ځوان هغه به د الله رب العزت نه دومره ویرېده چې تل به یې سترګې له اوښکو ډکې وي. که به چا په وړاندې د دوزخ یادونه وکړه هغه به ډېر ژړل، طاقت به یې نه کېده د مجلس نه به ووت. د نن ورځې ځوانان راشئ وګورئ الله اکبر د دې په ځای چې د عزت او د حیا په جامه باندې سنبال وي هم یې د خپله حیا له لاسه تلې اکثرو کې ټول نه ښیم هم یې د بل چا د حیا د پردې شلولو ته لاسونه اوږده کړي. الله دې دوی ته هدایت وکړي. چا به چې د جهنم یادونه وکړه د انصاري ځوان به له مجلس نه اوت، آخر داسې حالت ته ورسېد چې د خپل کور نه به نه راووت. نو یو صحابي ورغی، رسول الله صلی الله علیه وسلم د همدغه ځوان له حاله خبر کړ. رسول الله صلی الله علیه وسلم یې پوښتنې ته ورغی. کله چې پیغمبر علیه الصلاة وسلام یې پوښتنې ته ورغی ځوان ورته ولاړ شه، رسول الله ته یې غاړه ورکړه. چې رسول الله ته یې غاړه ورکړه په ځمکه پرېوته او روح یې خپل رب ته وسپاره. څومره نیکبخته ځوان. محمد رسول الله څه وایي؟ خپل ملګری مو دفن کړی د الله له ویرې زړه وچاودېد. ځکه الله رب العزت فرمایي چې انما یخشى الله من عباده العلماء. دا ځکه چې هغه د علم په جامه سنبالو. علم دی چې عمل زیږوي، علم دی چې جړا زیږوي، علم دی چې تقوا زیږوي، علم دی چې دیانت زیږوي، علم دی چې اخلاق زیږوي او علم دی چې آداب زیږوي.
امام غزالی رحمه الله په منهاج العابدین الی الجنت کې لیکي، دا کتاب پیدا کړئ. هغه کله چې صغیره او کبیره ګناهونه ذکر کوي، تعریفونه یې کوي، په پای کې وایي چې ځینې داسې صغیره ګناهونه دي چې د کوونکو په حق کې کبیره شمیرل کېږي. زه مثال درکړم، که په ټولنه کې یو عالم مقتدا وي، که په ټولنه کې د یو عالم خبره ارزښت لري، که په ټولنه کې خلک د یو عالم خبرې ته انتظار باسي چې عملي یې کړي، که هغه عالم صغیره ګناه کوي، دا د هغه په حق کې کبیره شمیرل کېږي. نن که یو عالم یوټیوب پرانیزي، په هغه کې فلمونه ګوري، دا د ده په حق کې خو په نورو کې خو کبیره ده، د ده په حق کې هم کبیره ده، ځکه چې یو ځوان به وایي چې هغه مولوي صاحب یې ګوري، زه هم ګورم. یا د دې تر څنګ نور مثالونه هم راواخلئ، وخت کم دی چې په ټولو وغږېږم، زما خو زړه دونه خبرو ته نه و، خو الحمدلله خدای وسه. نو نن تاسو د ټولنې لپاره مقتدا یاست، تاسو د ټولنې د وګړو امام یاست، د ټولنې وګړي تاسو نه د خدمت هیله لري، د ټولنې وګړي ستاسو نه د قرآن او د سنتو د بیانولو هیله لري. که تاسو په لاابالي او په لهو لعب باندې ځان مصروفه کړئ، ستاسو په حق کې کبیره ده، ځکه خپل مقتدیان او خپل مینوال مو ناامیده او محرومه کړي. همدارنګه په عمل باندې د علم د برتري او لومړیتوب بل دلیل لومړنۍ الهي وحی ده. هلته چې د وحی سلسله په اقرا سره شروع شوه، چې مطلب یې لوستل. لوستل علم دی که عمل دی؟ اوچته راته وایي، علم دی که عمل؟ علم دی. دا اقرا یعنی لوستل. رحمه الله فرمایي من یرید الله به خیرا یفقهه فی الدین، چاته چې الله د خیر اراده وکړي هغه ته په دین کې فقاهت ورکوي. نن الله تاسو ته د خیر اراده کړې چې الله په خپل دین کې تاسو ته فقاهت درته ورکړي. دا ځکه چې یو څوک پوه په یو شي باندې پوه شي، نو بیا ورباندې عمل کوي او بیا خپل عمل په ښه ډول سره سرته رسوي. چې علم نه وي، عمل به د کم ځای شي. الله رب العزت دې د مدرسې استادانو ته اجر ورکړي، د مدرسې مشران دې الله په خپل حفظ امان کې وساتي، عوامو چې مدرسې سره مرسته کړي الله دې دوی ته د آخرت ذخیره وګرځوي، او زمونږ دا ګلان حافظان چې فارغ شوي الله رب العزت دې دوی نه د دین خدمت واخلي. اقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين.